بسم الله الرحمن الرحیم فصل فی القراءة. دا فصل د قرات متعلق دی. اوس قرات متعلق خبرې ښایي که مختلفو رکعتونو کې قرات وکړي او په مختلفو کې پرېږدي څه معنی په اول دوه کې دوه کو آخر کې پرېږدي یا په آخرو دوه کې دوه کو اول کې پرېږدي دې متعلق څه مسلې دي. حضرت مصنف رحمت الله علیه همدا مسلې ته ښایي او د قرات ولا حیثیت هم درته ښایي چې په کومو منځونو کې کوم رکعتونو کې قرات کولی شي. والقراءة في الفرض واجبة في الركعتين. فرض منځ کې اول دوه رکعت څه دي کې قرات کول واجب دي، دي کې به سړی قرات نه پرېږدي. وقال الشافعي رحمه الله، امام شافعي صاحب وایي چې في الرکعات كلها په ټولو د فرض رکعتونو کې قرات کول څه دي واجب دي او هغه چې کې هر منځ ځان ته مستقل هم ګڼي که نه چې دریم رکعت دی څلورم رکعت هغه په نس ځان ته مونځ هم شمېرل شي هغه دپاره چې کې مستقل تکبیر تحریمه هم تړي ځکه چې کې په ټولو رکعتونو کې قرات کوي. هغو د دې خبر نه استدلال نشي چې ګوره لقوله علیه السلام، آپ علیه السلام فرمان دي چې لا صلاة الا بقراءة، مونځ بغیر د قرات نه نه کېږي. لا صلاة نه د دوه رکعته وروسته دا په منځ کې دي که نه دا مونځ شولو. وكل ركعة صلاة او هر رکعت به منځ وي کنه. وقال مالك رحمه الله، امام مالک سی وایي چې فی ثلاث رکعات په درې رکعتونو کې قرات کول واجب دي، په څلورم کې چلو نه. هغه څه کې چې د درې واړه ذکر پکې رااخلو کنه چې درې اکثر دي او اکثر د څه چې لکه ټول، ځکه چې اکثر د پر حکم د کل نه اقامه للاکثر مقام الکل تیسیرا اسانی د پر بدرې په د څلورو کې شمار کو. ولنه موږ دپاره دا حکم دی د خدای تعالی د قرات دینه موږ استدلال کوو. الله تعالی فرمایي چې فقرؤوا ما تیسر من القرآن، چې کم تاسو ته اساني په قرآن کې ما تاسو ووایئ. والامر بالفعل لا یقتضي التکرار، او بل زمونږ دا قاعده د اصول فقه او په فقه کې چلیږي چې امر کله وشي د الله او د شارع طرف نه کنه هغه د تکرار تقاضا نه کوي، یعنې تا نه دا نه غواړي چې بار بار شی وکړه څو پورې دوباره نه وي راغلي څه دلیل او قرینه نه وي. کله چې الله په کوي چې فقرؤوا ما تیسر من القرآن، نو دا قرات خو په اول دوه رکعتو کېږي که نه، او یو رکعت خو هسې ځان ته نه کېږي ځکه چې بطیرانه منه راغلي دوه قراته شو که نه، یعنې په منځه کې دوه رکعتو کې دې وکړل بقایا چې د دوه رکعته نور پسې کوي که نه دي کې دا تکرار تقاضا تا نه کوي چې بیا دپاره بیا پکې قرات وکړه. ها د دویم رکعت کې مولي بیا واجب کړی دی قرات. چلو تاسو خبره منو شوافي د طویلی شي او مالکیه حضرت شیخ تاسو خو وایي چې امر تکرار نه کوي، خو بیا خو صرف اول رکعت کې قرات کول تاسو ته پکار دی. دویم کې ولي کوئ نو جواب ورکوو چې وایي انما اوجبنا فی الثانیة، د دویم رکعت کې مې قرات ځکه واجب کړی د اول شان دی استدلالا بالاوله چې اول باندې موږ استدلال وکړو قیاس مو وکړو. او بله خبره ده چې لانهما تتشاکلان من کل وجه، هر اعتبار سره د څه دي یو شان دي متشاکل دي متشابه دي. فاما الاخریان ها د اخري دوه رکعت چې دي که نه تفارقانهما، دا د دغو دوه رکعتو نه بدل دي، افتراقې ترې نه راځي یوازې کېږي جدا کېږي ترې نه. فی حق السقوط بالسفر، هغه په دې وجه چې کله سفر ته سره لاړ شي اخري دوه رکعته ته نه ساکت شي که نه څلور رکعته مونځ به دوه کوي، درې رکعته خاصې درې کېږي او دوه خاصې دوه دي یو خو کېږي نه، نو څلور رکعته چې کوم مونځ یا په دوه بدلېږي. نو وګوره د دوه رکعته ترې نه شو ساکت شو، په دې کې دا اول دو سره مشابه نه شو که نو صفت القراءه همدا چې د قرات په صفت کې هم دا څه دي دا بدل دي چې اول دو رکعتونو کې قرات جهرا مخافتتن کېږي که نه او په دویم کې صرف مخافتتن وي. صحیح شوه، اول نه بدل شو. او بله خبره پکې دا ده چې وقدرها او قدر کې مقدار کې اختلاف دی. اول دو رکعتو کې خو تو الحمد شریف نه بعد سورت هم وایي او په دویم رکعت کې سورتونه به سره نشي میلولی. فلا تلحقان بهما، لحاظ د اخري دوه رکعته په د اولو دو سره نه لګېږي او نه ټچ کېږي او سره ملحق کېږي نه. حالته کې دا امام مالک امام شفیع چې استدلال کړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې لا صلاة الا بقراءة، د دې حدیث جواب به څه کوئ نو وایي چې والصلاة فیما روا مذکورة صریحا، او کم حدیث چې مذکور دی که نه کې هغه روایت کړی دی یا روایت شوی دی هغه کې د صلات لفظ صراحتا ذکر ده که نه. نه کله چې یو شی په صراحت سره ذکر شي کامل طرف ته به ګرځي، کامل شی ته نه مراد که نه فتصرف الی الکاملة،
نه کامل مونځ به ترېنه مراد اخلو که نه. یو رکعت ته خو کامل مونځ نشي ویلی که نه. او شفع مونځ ته د په قرات سره کېږي وهي الرکعتان عرفا، او په عرف کې د 2 رکعاته منځه ته کامل مونځ نه ویلی شي. او دلې خو بطیره مطیره وطیره مونځ نشي کولی. دې مثال داسې که من حلف ولکوي سړی قسم وخوري چې لا یصلي صلاتن هغه به مونځ نه کوي، صلاتن ټکې پکې راوړی دي که نه، نو دې معنا ده چې دا به پوره مونځ کوي. صحیح ده. بخلاف مې د حلفه که داسې قسم یې خوړلی تش چې لا یصلي مونځ به نه کوي، صرف داسې وي تش که نه چې لا یصلي هغه به مونځ نه کوي، نو زه به مونځ نه کوم. نو دې کې خو ډېر فرق دی که نه چې زه به مونځ نه کوم لا یصلي، او صلاتن لفظ یې سره نه دی راوړی، نو دې ته هغه کې فرق شولو. نو ځکه موږ وایو چې بس 2 رکعاته شي دا کامل مونځ شولو. نور پکې د 3 او 4 کې قرات نشي میلاولی. مخکې چې د 2 رکعاتو کې قرات کول موږ په نسبت واجب شو، د اخري 2 څه دي وهو مخیر فی الاخرین. د اخري 2 رکعاتو کې د سړي ته اختیار دی. معنا هم معنا د دې خبره ده چې انشاء سکته که غواړي چپ پاتې شي 3 تسبیح برابر، او انشاء قرأ کنې پکې ویلی شي، او انشاء سبحه یا نور څه تسبیحات و تسبیحات پکې وایي. قد روي عن ابي حنيفه رحمه الله امام صاحب نن داسې روایت وهو المسؤول عن علي وابن مسعود وعائشه رضي الله عنهم. د صحابانو هم داسې خبره مسؤول ده نقل شوې ده. الا ان الافضل خو بهتر او زله عمده خبره ده ان يقرأ چې قرات پکې وکړي. ولې؟ لانه عليه السلام داوم على ذلك. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د شیطان مشوالې کولو سره د پرېږدولې. ولهذا یجب السهو بترکها فی ظاهر الروایه. په ظاهر روایت کې همداره غلی که دي دا قرات پرېږدولو که نه په دې باندې سره د سوه نه وجبېږي ځکه چې اختیار دی پکې. دا د فرض منځه مسله شوه. اوس مخته د نفلو مسله راته وښیه چې نفل شول وتر مونځ دي کې ټولو رکعتونو کې قرات به کوي که د فرضو په شان د اول 2 رکعاتو کې به کوي. مخته ته وایي چې والقراءة واجبة فی جمیع رکعات النفل و فی جمیع رکعات الوتر. وتر ولا په ټولو رکعتونو کې قرات کول واجب دي، نه سره د سورت او فاتحه به وایي. او همدا شیطه د نفل ولا ټولو منځونو کې به ډاک رکعتونه وایي، تش نشي ویلی پکې. اما النفل فلأن كل شفع منه صلاة على هدى. د نفل کې خو هر 2 رکعته مونځ چې د ځان ته مونځ شمېرل شي، 3 خو پکې نشته که نه، څلور د څلور خو ته کې 2 د دې ځای ده، نور 2 پکې اصل مونځ شولو بس. والقيام الى الثالثه د 3 رکعته چې ته پاسې د خود سي که تحریمه مبتدأه یا مبتدیه لکه شروع تکبیر کې نوې تکبیر. ولهذا لا تجب یا لا يجب بالتحریمه الاولى الا رکعتان فی المشهور عن اصحابنا رحمهم الله. زمونږ د اصحابو د مذهب مطابق صحیح او مشهوره خبره هم دا ده چې اول تحریمي سره صرف تا باندې 2 رکعاته واجب شو. که سلام دې مات کړې تحریمات که ماته که نه بیا هم قضا د 2 رکعاتو راوړې. ولهذا قول ځکه علماء ویلي چې یستفتح فی الثالثه د نفل په 3 رکعت کې سبحانک اللهم د ثنا معنا وایي. دې معنا ده چې د ځان ته شروع مونځ شولو ای یقول سبحانک اللهم. واما الوتر فللاحتیاط. وتر کې 3 رکعت کې بس احتیاطاً دا واجب کړی شی دی دا قرات. مخته مسله ښایي که سړی د نفلي مونځ شروع کو بیا مات خو دي که ضعیف راوړي او که نه به راوړي، دا خبره ښایي. قول مخته مصنف صاحب ذکر کوي چې ومن شرع فی نافله سړي د نفل مونځ شروع کو ثم افسد به مات کړو قضاها د دې قضا به زموږ مذهب مطابق راوړي. وقال الشافعي رحمه الله امام شافعي صاحب چې لا قضاء علیه دې سړي به هېڅ قضا نشته. په دې وجه لانه متبرع فیه دي چې د نفل مونځ کول د خو دې طرف نه یو احسان دی نفلي زاید شی دی. ولا لزوم علی المتبرع او متبرع باندې څه لزوم نشته. ما علی المحسنین من سبیل. ولنه موږ ته چې نه ان المؤدى د کم شی چې دی ادا کولو که نه ادا کول دپاره نیت تړلی و وقع قربا د یو ثواب واقع شو، ثواب جوړ شو که نه. فیلزم الاتمام ضرورت الصیانة یعنی البطلان. اوس د دې پوره کول د دې دپاره ضروري دي چې د کم شی شروع کړی دا باطل نشي، د باطل کېدلو نه او د خرابېدلو نه بچ کېدو دپاره موږ وتې چې دې باندې پوره کول ضروري دي. چلو ټیک ده دا خو متبرع سړی دی که نه، خو دې ته ښه نه وه په کار چې اول کې نیت یې تړلی چې اوس نیتونه تړي اوس یې ما خرابوه. اول ته ته چې نه دي چې ته یې وکړه، خو چې یې ورېدې شروع که بیا یې کوه که نه. ولا تبطلوا اعمالکم اعمال به مه خرابوئ. صحیح ده. بس یو ځل کار شروع کړو اوس ولې خرابوئ. مخته مسله ښایي اوس ګوره که یو سړی د 4 رکعته نیت یې تړلی و
اولو دو کې قرات وکړو نفلونو کې بیا کېناستو بیا د اخري 2 رکعات یې مات کړلو دا به څو قضا راوړي او څه طریقې دي اوس دا ټولې مسلې ته دې ځای نه ښایي. وین صلی اربعا یو سړی د نفلونه شروع کو 4 رکعاته مثلا وقرأ فی الاولیین اول 2 رکعات ډاکو کړلو قرات پکې وکړو ثم وقعد کېناستو پکې خپل تحیات ورشي پوره کړو هغه نه بعد ثم افسد الاخرین د اخري 2 رکعات پکې ختم کړو فاسد کړو نقضا رکعتین اول شفا ور باندې نشتر ګرځول شي هغه 2 راوګزا خوش رو کنه خو د اخري 2 رکعات برو ګرځي لأن الشفع الأول قد تم اول الشفع پورا شول د رکعاته والقيام الى الثالثه ودریم رکعت ته ودریدل بمنزله التحریمه المبتدئه دا خود شی بمنزله التحریمه الجديده نوی تکبیر تحریمه شو پیکونو ملزما هذا ندی دا ځان و نوی شی لازم کو سو نوی شی لازم کو ندی بنی دا شیان لازم دي کماتی کا اول دو خاصی پر شوز د اخیری دوار بنی لازم شو نه هذا اذا افسد الاخرين بعد الشروع فيهما دا کذب ال وروړي کنه چې د اخیری 2 رکعات مات کی خوشوري پکې غړي پسیدلې غنه بعد مات کی ولو افسد قبل الشروع في الشفع الثاني کدی د تحیات فرق کنه او د دریم ته پسیدلې نو شوري پکې نو کاغنه مخ کی مات کو بیا ور باندې د دویم رکعات قضا نشته او اخیری 2 رکعات ځکه دې سره شروع کړي نه پکې نیت سره نه کیږي باسه نه خو دې لپاره چې متصلا نو سره کول غواړي ولو افسد قبل الشروع بشبه ثاني ليقضي الاخرين والنبي سبحانه وتعالى الامام يوسف سي چې نه انه يقضي غي چې دا به د اخیری 2 رکعات قضا کوي همدا شی ته د نور به قضا کوي هغه اعتبار للشروع بالنظر هغه په دې خبره باندې کیس کوي لکه یو سړی نفلی منځ شروع کی کنه او نظر پکې منلی وي ناغه د پاره امدا طریقه د 4 رکعاتو نیت تړل نه د 4 رکعاتو د واجب نماز بشي کوي ټول رکعتونه پر کوي ولهما او صاحبان طرفین حضرت وی چې ان شروع ملزم ما شرع فيه چې شروع په هغه شان کې لازم وي کنه څوک کې دا شروع خو کی کنه شای ثابت شي نه لوازم سره ثابتيږي ندلته کې دی شکړیو اول رکعت کې ابتدا کړی وکنه وملا صحت له الا به نه دا اول رکعت خودي شروع کو چلو دا خو نسی کېږي د دویم رکعت نه بغیر نه د دویم رکعت هم سره ضروري شو ما لا او هغه شی چې لا صحت له چې نسی کېږي الا به د بل شي په وجه د بل شی هم سره ضروري شو چې کله د 2 رکعت اوله کې سي شو بس د خو سي شو د ادا شو وصحه الشفع على الاول لا تتعلق بالثاني بیا د اوله شفع د 2 رکعت سو دا په د دویم شفع سره نه تړل د 2 اخري رکعتونو سره صحیح ده د سره اس تعلق نشته بخلاف الرکعت الثانیه هدا دویم رکعت خو ضروري ځکه بتیرا و تیرا رکعت نشي کولای نه د اول رکعت ولا صحت په دویم رکعت باندې موقوف وي ځکه چې پر موږ 2 رکعت هغه ټیک ته د دویم شفع سره نشي تړل وعلى هذا سنت الظهر باندې اختلاف باندې د مسبوقین ولا سنت هم دي لانها نافله شدا نفل دي او مواظبت ربن شي دي سنت دي وقيل شي چې يقضي 4 احتیاطا چې د مسبوقین ولکه یو سړي 2 رکعات وکړو کنه 4 رکعات ول منسد د 2 رکعات کړي طرفین وای چې نه بس صرف ورسره 2 رکعات نور وکي امام یوسف سي سنه 4 رکعات وکي او بس علماء ویلي چې د 4 رکعات په دی وجه کوي وقيل زیر بن احتیاطا لان بمنزله صلاه واحده چې مسبوقین له بس په منزله د یو منځ ذکر شي ته وکي مختی و ان صلى کای سره چوکی منذ کی اربن 4 رکعات ولم يقرأ فيهن شيئا سره په دی رکعات کی قراتونه کی اعاد رکعتين نصرف د 2 رکعات اعاده بو کی اول 2 رکعات خسره سی شوی نو کنه نسا نه دي سی شي هغه قرباني ځکه لازم چې دی ورکی ابتدا کړی د دویم رکعات سره تعلق نشته ځکه چې اول نه دي سی شي نه دویم به څه شي او د کی خو ابتدا نه سی کیږي وهذا عند ابي حنيفه ومحمد رحمهم الله دا طرفین مسله ده عند ابي يوسف رحمه الله يقضي 4 امام ابو یوسف سے وای چې 4 رکعاتو قضا برډګر چې دی په 4 کې نه قرات کړي هغه چې څنګه دی په اوله کې ابتدا شروع شي او کنه سي شي د په دویم کې سي شي ده اوس مخته مصنف سید ته امدی کې صورتونه جوړ غواړي شو هذه المساله على 8 اوجه
نو دا مسله په 8 صورتونو کې جوړیږي. 8 صورتونه دي ته غوږ شئ او 1 2 3 ورسره لیکئ چې زه تخیم چې دا اول صورت شو، دا دویم شو، دا دریم شو، داسې ورسره بیا لیکئ. خاوضو ته مخته مسله ښایي خپله بلې. والاصل فيها اصل په دې خبرې کې او په دې مسلې کې کومه قاعده د اصول دغه دا ده چې ان عند محمد رحمه الله ترک القراءة في الأوليين او في احداهما يوجب بطلان التحريمة. امام محمد سوي چې اول لکه تا 4 رکعاتو نه تړلو نفلو کنه، اول 2 رکعاتو کې د قرات پرې دولو یا په د اول 2 کې نه صرف یو کې دی پرې دولو، نه دینه د کومه تحریمه څه د دا باطل شوله. صحیح ده، ځکه چې د تحریمه به ذات خود څه عبادت خو نه د تحریمه مو څه دپاره تړو چې دې سره مونږ مونځ مخته شروع کړو چې دا قرات میرات یې ونه کړو دا خو فرض شی دی دا د پرېږدولو، نو بیا د مونځ کولی څه مطلب جوړېږي؟ تحریمه خو تړلی دي دپاره شي. لانها تعقد للافعال، چې تکبیر تحریمه څه دپاره منعقد کولی شي او دینه څه مقصد وي چې سړی څه وکړي؟ افعال پکې ادا کی. او دی خو دلی چې قرات پرېږدول خو افعال یې څه کړلو؟ افعال یې فاسد کړو، نو قرات هم تحریمه ورسره فاسده شوله. وعند ابي يوسف رحمه الله، امام یوسف صاحب په نس اصل څه دی د داسې مسالې کې هغه چې ترک القراءة في الشفع الاول لا يجب بطلان التحریمة. که یو سړی د 4 رکعاتو کې اول 2 رکعاتو کې سره قرات ونه کړي که نه، دې سره تکبیر تحریمه نه بطیلیږي چې تکبیر تحریمه د نشوه باطله نه، د اخري 2 رکعاته در باندې لازم شولو، ځکه چې تحریمه د روغه ده چې تکبیر تحریمه نشوه باطله هغه باقي پاتې ده، نه هغه باقي پاتې کېدلی په واجب دي سړي باندې د شفع سنیم ضروري شوه. موږ دا خبره ضرور کوو امام یوسف صاحب چې چلو د اوله شفع در باندې لازمه، دویمه لازم ده، خو د مونځ دی نه دا شی ده په دې وجه چې د ادایګي د فاسده شوله قرات پرېږدول په واجب، نو انما یجب فساد الادا، صرف د ادایګي د نه د شي دا فاسده شوي ده. لان القراءة رکن زائد، او محتوی چې د قرات شه ده دا یو رکن زائد د صحیح ده، که رکن اساسي وه که نه اصلي وه بیا ورسره شکې د ټول مونځ به ورسره خرابېدله. نه اصل سوالات خو دله نه خرابې چې کوم اصل سوالات ده، خو د کوم د سوالات کې د ادایګي ولا وصف ده نه ده شوه. اعلی تره ګورې نه ته ویلې وګوره لږه ان للصلات وجودا بدونها، چې کله نه کله څه درجې کې دغه مونځ د دغې قرات نه بغیره کیږي که نه کیږي. لان للصلات وجودا، منځه دپاره وجود شته، پی درجه تمه په څه نه څه درجې کې بدونها د قرات نه بغیر. هغه څنګې لکه یې سړی ګونګ یا قرات نشي کولی که نه مونځ کیږي. غیر انه خو دومره خبره شته لا صحة للاداء الا بها، چې د مونځ ولا کامله او صحیح ادایګي څه ده دا نه کیږي سوا د قرات نه، قرات به ورسره کوي. چې کله بس قرات د وجې نه مونځ نشو باطل، نه ظاهره ده چې تحریمه نشوه باطله، ځکه تحریمه خو همدې منځه دپاره دې قیمه کړې وه که نه. چې کله ترک قرات سره د تحریمه نشوه باطله که نه، نو زیات نه زیات پکې څه شولو؟ مونځ کې د فساد راغلو، تحریمه دې نشوه باطله، اصل صلات دې نشو باطل، بس دواړه شفع دې سړي باندې لازمې شوې. وفساد الاداء، ادایګي کې صرف فساد راغلی که نه، لا یزید علی ترکه، د ترک ادا نه خو نه ده زیاته که نه، یو ترک ادا د سته سره ادایګي ونه کېدی شي، یو دی سره ادایګي د کوله خو فاسده شوله، دا نه ده زیاته، نه فلا یبطل التحریم یا فلا یبطل التحریم، تحریم نه بطلې، ځکه ورباندې 4 رکعاته لازم دي. او امام ابو حنیفه یوسف صاحب په نسبت صرف 2 رکعاته لازم وو، ځکه چې اوله شپه راغلي وه درې باندې شروع وجې نه، دویمه سره څه شي نه د تحریمه باطله شوه مانځ کې. وعند ابي حنیفه رحمه الله، امام ابو حنیفه صاحب چې ترک القراءة فی الاولین، په اولو 2 رکعاتو کې سره قرات نه کول پرېږدول، یوجب بطلان التحریمه، دې سره تحریمه بطیلیږي. وفي احداهما که به یې وکړي پرېږدي لا یوجب بیا نه بطیلوي. لأن كل شفع من التطوع، په نفل منځونو کې هر 2 رکعتیزه چې شی وي که نه 2 رکعته مونځ صلات علیه د ځان ته شمرلی شي. وفسادها، بیا همدغه مونځ فسیدېږي بدرک القرات برکعت واحده، چې یو رکعت کې قرات وي د مجتهد فیه، دا مسله څه ده؟ مجتهد فیه مسله ده، من وجه فاسد شو من وجه صحیح شولو.
نو موږ به دا خبره کو څه قضایي خو ورباندې واجبېږي ځکه مفاسد حکم ورباندې ولګولو صحیح ده خو د بله شه پسې د دې باندې نشي بنا کېدل. فکزینا بالفساد نه د فساد حکم ورباندې ولګولو فی حق وجوب القضا چې قضا خو ورباندې واجب ده وحکمنا او د حکم ورباندې ولګو ببقاء التحریم چې تحریمه به کېده فی حق لزوم الشفع الثاني چې له د دویمه شفع ورباندې لازمه ده احتیاطا د احتیاط دپاره چې د صحت او د فساد ولا تعرض راغله ده که نه د دواړو جهاتو به موږ لحاظ کوو. لحاظ دپاره وایي چې چلو د دویمه شفع دي وکړي لکه څنګه امام شفیع صاحب ویلي دي. اذا ثبت هذا چې کله دا خبره ثابته شو نقول نو مخته موږ مسله درته ښایو چې اذا لم یقرأ فی الکل که په د ټولو رکعتونو کې سړي قرات ونه کړو څلورو کې غله پله ولاړو قضا رکعتین عندهما طرفینو په نس صرف د دوه رکعتو قضایي ده لأن التحریمة قد بطلت بترک القرات په الشفع الاول عندهما چې دوی په اولو دوه رکعتو کې قرات پرېښی و که نه اولې شفع کې ځکه صرف اوله شفع ورباندې لازم ده دویمه شفع ورباندې نه ده لازمه دویمه شفع فلم یصح شروع فی ثاني په د دویمې شفع کې سره د ابتدا سره صحیح کېږي نه تحریمه سره صحیح کېږي نه. وبکت عند ابي يوسف رحمت الله علیه او امام یوسف رحمت الله علیه په نسبت خدا تحریمه بکی و کنه نه بصح شروع په شفع ثاني لکه څنګه اوله کې شروع صحیح و دویمه کې شروع شنه اوله بو قضایي و کې د دویمه دوه رکعات بو قضایي و کې. ثم اذا فسد الكل بترك القراءه فيه چې کله د موز فساد شو د پدیو ټولو کې قرات پرې خو فعليه قضاء الاربع عنده ځکه د امام یوسف صاحب په نسبت د ټولو رکعتونو شکی قضا به کې څلور رکعات خو د یو سورت بیان شول ټیک شو دي زنبوانه ثم لوندي ولکه سوره واحده ثم اذا فسد الكل بترك القراءه فيه فعليه قضاء الاربع عنده امام یوسف صاحب په نسبت څلور رکعات قضا ده کنه طرفینو په نسبت دوه رکعات دي ولکه السوره الواحده یا السوره الاولى ولکه بس حدیث مخته اوس ګوره ولو قرأ فی الاولیین دي لاندې بوله کې سوره ثانیه د دویم سورت ته مثالي کې ته سورتونه دي کنه یا الوجه الثانی ولکه دویم وجه خاصلو رکعت نیات سړی تړل د وشیشه کې ولو قرأ فی الاولیین لا غیر صرف اولو دوه رکعتو کې قرات وکړل د نورو کې ساره ونه کو چب خاموش ورکی او نیت تړل دي سودی سالورو فعليه قضاء الاخريين بالاجماع د امام ابو یوسف امام ابو حنیفه امام محمد په ټولو نسبت د شد دی باندې داخلي د ورکاتو قضا واجب ده. امام یوسف صاحب نس خاص خبره جواد ټولو کې قرات پرې دی بیا به د ورکاتو قضا وړي اخیری او د دوه په نس خاص خبره جواد سنې اول وو کې قرات پرې خنه اول ایو کې قرات پرې خنه امام محمد صاحب په نظر باندې دویمه شپه لازم شو ځکه چې ابتدا صحیح شو ولا تحریما نشو باطله لان التحریمه لم تبطل چې تحریما نشو باطله فصح الشروع في الشفع الثاني ودویم شفع کې شروع صحیح شوله ثم فسادها فاسده په دې شوله چې بترک القرات قرات سره پرېخې دي نه لا يجب فساد الشفع الاول هغه د اول شفع ولا فساد نه راولي. دو صورتونه د بیان شو ولو قرأ مخت تیسری صورت لیکو السورة الثالثة یا الوجه الثالث تیسری صورت تیسرا مسئلہ شکل ولو قرأ فی الاخرین لا غیر که یو سړي داسې وکړي څلور رکعتو نیت ښې تړله ده اوس د اولو دوه کې بالکل خاموش په د اخري دوه کې چې وکړلو قرات وکړلو نو بیا څه شی کوي سوره قضا به راوړي فعليه قضاء الاولین بالاجماع نو واضحه خبره چې دې کې به د اولو دوه له قضا راوړي خو لږه ته دا خبره راته وکړه چې صاحب اول دوه رکعتونو قضا چې شته راوړي دې خور کې قرات دوړ کې پرېښی په کور د صحیح نه نشي نن دا خو د تمویل صحیح خو نه ده شوی که نه اول دوه رکعتونو قضایي به راوړي دا په لازم شی دي ابتدا د وجې نه او دلې د دویمه شپه خاصه صحیح شو ځکه دې کې د قرات وکړو او ورکې ابتدا په دې وجه باندې صحیح شو چې تحریمه باطله نه وشي لأن عندهم لم يصح الشروع في الشفع الثاني څه دویمه شپه کې سره شروع صحیح شوي نه وه او دلې خدا ځون ته د کړي اخسیا زو د ځون تل مزد کنه اخري دوه رکعات او عند بسم رحمت الله ان صح کور کې ابتدا شروع صحیح شي نه خاص صحیح شو چلو فقط دا هم خاصي د کړي دي خدای دویم چې اول د رکعتونه خینه دی د کړي کنه قرات ورکینه کړه زکه شو کې د دوله قضایي براوړي ها ورپسې ولې کې السوره الرابعه ولو ټکر ذکر سي کنه دینه بس سورات لیکایو ولو قرأ في الاوليين واحدى الاخرين کبه دې د سي چالو کو چې اول دوه کې قرات وکړه د اخیری دوه سری دوه کې ایو کې قرات وکړلو ایو پرې دولو تشتور
فعليه قضاء الاخرين بالاجماع. دا خو هسې جواب ته خبره اول دا خو داسې صحیح شو که نه. د اخري دوه کې داسې شروع کړي ده ځکه سیوه کې قرات ور وګور که نه بلې پرېښه ده د سیوه کې قرات کې بلکې قرات ولې بیا خو نه صحیح کېږي نفلونه. نه بالاجماع به 2 رکعاتو قضا راوړي. ولو قرأ بالاخرين دي لاندې ولې که سورة الخامسه 5وی سورت که بیا د اخري 2 رکعاتو کې دي قرات وکړو و احدى الاولین اول 2 لکیا ایوه کې قرات کړو او یو تش پرېښو نو فعليه قضاء الاولین بالاجماع. جواب ته خبره اخري دوه خاصې صحیح شي دي اول یو کې دي قرات کړی نه هغه د وجه نه تحریما نه شو باطل ټولو په نسبت نه کنه بس هغه د صرف په دی واجب باطل شو چې د دویم د تشور کې پرېښو د اخري 2 کې بیا شروع صحیح شي د تحریما نه د باطله. فعليه قضاء الاولین بالاجماع اول 2 رکعات ولا که ضعیف راوکي. شیخینو په نس خاصی خبر واجبه د اخري 2 رکعتونو ولا ادایګي صحیح شي ده او دلی نور څه مسله شته نو ورکې اسیا کې رات شوه ده. شپږم نمبر سورت ولیکئ ولو قرأ لوند شپږم نمبر سورت ولیکئ ولو قرأ فی احدى الاولیین و احدى الاخریین که به دې داسې چال وکړو څه اول 2 رکعتو کې یو رکعت کې قرات وکړو دویم یې تش پرېږدولو څه کله د نور دوی ورپسې څه شروع کړلو دې کې یوه کې قرات وکړو بل یې تش پرېږدولو نه اول کې یوه کې کړو د دویمو 2 کې یوه کې کړو نو د دې دپاره کړو چې د دویمې شفقې سوري صحیح شي. على قول ابي يوسف رحمه الله امام یوسف صاحب یې چې قضاء الاربع صدا د چی شوه کې د 4 رکعاتو قضایي ده راوړي. وقضا عند ابي حنیفه رحمه الله امام صاحب په نس دا 4 راوړي ځکه سدیزي کې څه شی دي 2 رکعاتو کې هدي قرات نه ده پرېښه که نه چې 2 رکعاتو کې نه ده پرېښه بس شی نه کېږي تحریما نه بتیلیږي لأن التحریم باقي تحریما باقي ده. وعند محمد رحمه الله قضاء الاولین اج صرف د اولو لکه ضعیف راوړي لأن التحریم تکاتیر تفاعت عنده چې دی خو د اول 2 کې څه کړي د یو رکعت کې قرات پرېښه وي یا 2 کې هغه د وجې نه تحریما بیا ختمېږي که نه نه د دویمه شپ ورباندې سره شروع شوي نه ده. وقد انکر ابو یوسف رحمه الله هذه الروایت عنه خو دې ځای کې د کوم روایت ته که نه دې ځای کې امام یوسف رحمت الله انکار کړی ځون طرف نه سری مو طرف نه داسې روایت نه ده راغلی چې د څه شی وکړي د 4 رکعته که زید وکړي. وقال به یې ویلو یو پرې کې سرویت لك عن ابي حنیفه ای امام محمد ما تا ته ابو حنیفه صاحب نه دا روایت کړی ده چې انه یلزم قضاء رکعتین چې هغه سړي باندې صرف د 2 رکعتو قضا رسي. و محمد رحمه الله لم يرجع عن روایت عنه امام محمد صاحب چې نه ازدي دي خبر نه رجوع نه کوم تا ما ته ویلي چې 4 رکعتو قضایي به کوي. یعنی امام محمد رحمت الله ته فرمایلو که 2 رکعتو کې قرات سره مونځ وکړو او 2 رکعتو کې بغیر قرات سره وکړو که نه نه په دې صورت کې شی که یا یوه کې وکړو بلکې نه وکړه نه دا سړی به د 4 رکعتو قضایي کوي. ته ماته همدا خبره روایت کړې ده. ولو قرأ في احدى الاوليين لا غير خادي لاندې ولیکئ السورة السابعة 2 نمبر سورت که یو سړي څه وکړو اولو 2 رکعتو کې صرف یوه کې قرات وکړو اول کې د دویم ولا کې لا غیر په د نور 3 رکعتونه تش پرېږدولو قضا 4 عندهما شیخینو په نسبت دا د 4 رکعتو قضایي راوړي ځکه سوال یوه کې څه قرات کړي امام یوسف صاحب خو نه هسې نه بتیلیږي تحریما امام حنیفه په نظام نه بتیلیږي. وعند محمد رحمه الله امام محمد صاحب چې قضا رکعتین صرف 2 رکعتو قضا وکړي ځکه چې د 2 کې قرات پرېښی 2 کې څه پرېږدی یا یوه کې پرېږدی بیا سره تحریما بتیلیږي. مخته ورپسې ولیکئ ولو قرأ لوندې السورة الثامنة 8 نمبر سورت ولو قرأ في احدى الاخرين لا غیر که دې داسې چلو که اخري ولا 2 رکعتو کې یوه کې قرات وکړه نور 3 ورکې تش ور پرېږدولو قضاء 4 عند ابي يوسف رحمه الله امام یوسف صاحب چې دا صرف 2 رکعتو قضا کوي نه 4 رکعتو قضا کوي ځکه دې په نسخه خاصې تحریما نه بتلی که 4 کې پرېږدوي یا وعندهم رکعتین او د طرفینو په نسبت صرف 2 رکعتو قضا کوي ځکه سوال کې دې پر یخ او قرات هغه خو داسې ور غاښو که نه د دویم کې څه کړي یوه کې قرات کړی که نه بس صرف اندي کې ورباندې څه شوله قضایي لازم شوه. قال مخته امام محمد صاحب و تفسیر قول علیه السلام د پیغمبر اسلام د دې خبرې تفسیر څه ده هغه دا د پیغمبر اسلام ویلي لا یصلی بعد صلات مثلها څه د یوه المنځه نه بعد به داسې المنځ نه کوي څه د هغه په شان د روغ وي یا لا یصلی بعد صلات مثلها څوک سړی به د شی ته مونځ نه کوي
یو المونځ یې وکړه هغه نه بعد لګیا شي هغه شانتې المونځ بیا وکړي یعنی رکعتین یعنی داسې دوه رکعته به نه کړي بې قرات انسان دواړو کې قرات شي و رکعتین بغیر قرا او نور دوه رکعتونه قرات نه بغیر وي فیکون بیان فرضیت القرات برکعات النفل کلها د دې نه مقصد څه شولو مقصد د خبرې دا شو چې د څومره نفل ول رکعتونه دي که نه دي کې ټولو رکعتونو کې قرات شه ده فرض ده واجب د مفهوم مخالف مو ونه رخلو خو مطلب دا شو چې دوه رکعته دوه کو بیا ورپسې دوه رکعته هغه سیما کو هغه شوندې روغ هغه شوندې څنګه روغ قرات ته ورکې وکړو چې قرات وکړو د نفلي منځونو غونې طریقه شوه که نه فرض منځ کې څه طریقه د اولو دوه کې قرات وکړه بیا د اولو دوه کې نه کوي که اولو دوه کې دا وکړو اخري دوه کې دا وکړو بیا خو د یو شوندې شولو دا خو د نافل غونې منځ شولو یعنی امام محمد صاحبی فرما रहे कि दो किरात के साथ और दो बगैर किरात की ना पढ़ो जैसे कि फ़र्ज़ नमाजें हैं फ़र्ज़ नमाजें तुम करते हो तो इससे पता चल गया कि नफल की नमाजों में तमाम रकातों में किरात वाजिब है नदा बद شي ځکه نه کوي چې د شفع ثانی د شفع اول په شوندې نشي خامخته مسله د تخایي ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام اته صورتونه بیان شو خبره ختم شو مخته نه مسله خای ای کوي سړی نفلی منځ کوي په ناسته باندې سره د دې نه چې د ولاړې طاقت شته ده بیا کیږي دا خو نه ثواب کم وي لقول علیه السلام صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم چې په ناسته څوک منځ کوي ندی ثواب بنیمی د ویلاړې ولا منځنه دا چې بغیر عذر کدی عذر نه کیناستو بیا څه پروا نشته بګي ولی ان الصلاه خیر موضوع او د موز په ټولو شیانو کې چې د دنیا کې تیار کړی شی دی او وضع شی دی پاک ډیر بهتر شی دی ورو مې شق علی القيام بعض وخت کې دي چې دی باندې ودریدل مشکل شي ګران شي په جز له ترکو نه دا بیا کې نستلې شي پرېږدول او تسعید د ولړوالي کوي لین قطع عنه چې د منځنه کاټ نشي خیر د کوي دی واختلف في كيفية القعود بیا دا کې نستلې ولا کیفیت کې علماء اختلاف ته چې څنګه طریقې سره مثلا دا کینی اوس هم دا خبره خای والمختار دی مطابق غره او فتوا مطابق کومه خبره ده دغه شی ایکو د کومه د په حالت تشهد لکه څنګه تحیت تکینی د صدیقینی بیا کنه لانه عهد مشروعا في الصلاه شی هم دغه شکل او هيئت په منځ کې مشهور شو د مشروع شو د معبود شو ده وین افتتح قائما کوي سړي د نفلونو په ولاړه شروع کو ثم قاد من غیر وزر نه بهر کې نسو جاز عند ابي حنيفه رحمه الله امام سوي چې دا جایز ده کولای شي او هغه استحسان د استحسان تقاضا ده وعندهم لا يجزيه صاحبین حضرت چې د سیول نه دی کول په کارو نه کیږي او قیاس نه د قیاس تقاضا چې ته اول په ولاړه شروع کو به د پناس تکو لان شروع معتبر بالنظر چې د کومه شروع دي کړي د نظر سره شته قیاس ته نظر کې شاته باندې څنګه لازمي ماغه سی بکای کنه ته په ویلوړ شروع په ویلوړ در باندې لازم شوه کې نه څنګه وته له امام سي شنه ادا کې نسلو تجهیز دغه دلیل دا خي چې انه لم يباشر القيام فيما بقي است بقایا المنځ کې خودي قرات دي کې ولړول نه دا کړه کنه لم يباشر منه ولړول پکې نه دا کړه باشر باندې شي کول صحیح ده نسکله دی ویلړول اور کې نه دا کړه دی ویلړول نه بغیر د اخیری دوه رکعتونه نور رکعتونه صحیح وکنه فما انه لم يباشر القيام فيما بقي بقيه کې دي کې ویلړول نه دا کړه ولما باشره او څوک کې ویلړول کړه د صحت بدونه اكم صدا په ویلړی باندې شروع کی ماغه کې کینی اغاز یې کې صدا کوم کې ویلړول نه کړه د خو په طریقې اعلی شکی کی ویلړول نه بغیر صحیح کیږي تسیس انه لم يباشر القيام دی ویلړول نه دا کړه فيما بقي او رست رکعتونو کې هغه کې نه دا کړه یا خوښ نه کړه خو د لګیا د کنه څنګه شروع کو کیناستو ولما باشر او د کوم کې دی په ویلړولې باندې شروع کړي د صحت د سیکي بدونه ویلړول نه بغیر نسکوم کې شروع سره کړي یا نه دغه خاص صحیح کیږي بخلاف النظر باندې خو ما کې اسکوویلی لانه التزمه نصا دی خو ځان ته صراحت کړي چې زه په ویلړه باندې کوم نه خو په ویلړه باندې لازم شو حتى لو لم ينص على القيام کدی سړي ځون باندې دا تصریح وضاحت سره دا نو یې چې په ویلړه به کوم لازم القضاء لازمه القيام عند بعض المشايخ زنه علماء په نسبت دی باندې سره به ویلړدل ضروری نه وو که په نوستي کړي و دی نظر نه وتلو او په ځنه نسبت ور باندې لازمي کې غیشي نظر دی وجه نه کامل شی واجبېږي
خامخته مسله ښایي ومن کان خارج المصر یو سړی که د مصر وغیره علاقې نه خارجي بار ته چې د صحراګانو کې تنقل علی دابته هغه که په د خپل جانور سورلی باندې مونځ کول غواړي نفلي وغیره نه الی ای جهة توجهت کم طرف ته د دې ځناور مخ وي ځي که نه مغې طرف ته دا ورسره ځي دې شوی بس په ولاړه کولی شي هغه باندې کښېني نفلونه دې کوي یؤمي معه او په اشارې سره دې کوي دا نفلي منځونه مسله ده لحدیث ابن عمر رضی الله عنه ابن عمر سے حدیث دی قال دا فرمایي چې رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی علی حمار پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ناس منځ کو د نفل وهو متوجه الی خیبر او خیبر علاقې طرف ته تلو یؤمي معه اشارې سره د منځ کو ولأن النوافل غیر مختصه بوقت او د نفلونو خاص وخت سره داسې نه دي خاص بیخي یو وخت سره خاص وي ها 5 ټیمونو کې مکروه دي مونږ په نسبت فلو الزمناه النزول کدی باندې مونږ لازم کړي نه نفلونو دپاره کوزې که په ځمکه یې کوه والاستقبال عمر باندې لازم چې مخامخ به قبلې ته ودرېږي تنقطع عنه النافله به نفلونو نه خو پاتې شي سړی مصروف وي دنیاګي زندګۍ کې یا او ينقطع هو عن القافله یا کدی ته ته یې درکوسه د نور ملګري خو تی نزي که نه قافلې نه به پاتې شي منقطع به شي ها د فرض منځونه خو داسې دي نه که نه نفلونه خو ورځې کې 200 رکعات هم کولی شي 400 هم کولی شي په دې 400 کتاب باندې شو دومره شیان لازم کې به ورته کوي څنګه خو دې خیل یارې زه خو نفلونه نه کوم سفر هم کوم ډبل ډیوټۍ کوم دنیا کارونه هم چلو دي کې نفلونه به کوم دا داسې کولی شي چې په سورلی باندې دی وکړي دي ته خو بېله ټیم نه شي ورکول به دومره ټیم دې سره شي ته ده ها اما الفرایض د فرض منځونه خاصې مخصوص دي رکعتونه یې خاص دي که نه زیاتي خو نه شي کولی څومره دي فرض منځونه هغه مقدار کې وکړي او ټیم هم ولا خاص دی هغه کې ټول ملګري ودرېږي ځکه چې ټول یې کوي که نه سیخه د نه څوک نه او کېدلی شي نفلونه کې ځنه کسان به کفیلې کې نفلونه کوي ځنه سره کوي نه اما الفرض مختصة بوقت او د فرض خو وخت سره خاص دی او سنن الرواتب نوافل او سنن الراتب نوافل په شان دي بس نه دا چې دي وختونو سره ځنه خاص دي نه دي دپاره کوزېدل شي وعن ابي حنیفة رحمه الله امام صاحب دا خبره هم کړې ده انه ينزل لسنة الفجر د سبعي ولا سنت چې دي لپاره خصوصا د سړی راکوشي د سورلي لانها اعقد من سائرها د نورو سنتونو دا اهم دي اعقد دي مؤکد دي دلته اوس وایي چې د خارج المصر لفظ پکې راوړه دا یو قید دی والتقید بخارج المصر ينفي اشتراط السفر د خارج مصر نه توي که نه نه دي نه دا نه د ضروري چې سفر حالات کېږي ښه که نه ينفي اشتراط السفر سفر ولا شرط ته منفي کوي والجواز في المصر همدا شی ته دا خبره منفي کوي چې په مصر کې به دا شی ته کول شي دي جایز نه دي ځکه هلته هسې خپل علاقې کې وي وعن ابي يوسف رحمة الله علیه امام یوسف صاحب نه راغلي انه يجوز في المصر ايضا که مصر کې کوي که نه بیا په سورلی باندې کولی شي ووجه ظاهر خو ظاهر روایت هغه کې چې نه شي کولی هغه دا چې ان النص ورده خارج المصر چې نص چې شه ده په نص کې خارج المصر الفاظ راغلي که نه ځکه هغه مطابق به چلیږي والحاجة الى الركوب فيه اغلب چې مصر نه سړی بار دی که نه بیا سورۍ ته ضرورت وي سورۍ باندې سورلیږي په دا شهر کې خو دو خبرو ضرورت نه وي خامخته مسله ښایي وینفته د حد تطوع راکې باندې سړی که اخته شو نفل لمونځ یې په ولاړ په سورلۍ باندې شروع کړلو ثم نزله بیا ورته رکوع شولو یبني دا بنا کولی شي معنه لکه یو رکعت یې په سورلۍ وکړو رکوع شو د دویم رکعت په ځمکې کې دا بنا کول شي نوه تکبیر ضرورت نشته ورته ځکه دي کې عمل کثیر دی ونه کړي خو انسان رکعت نازل کوي سړی په ناسته نه په د ځمکې شروع کړ او نازل و دا کنه ثم رکب هغه نه بس خور شو سورلۍ باندې استقبله دې سره یې لمونځ ونه شو دې کې به دا څه کوي قبلې ته خامخا مخ کوي ولأن احرام الراكب ان عقد مجوزا للركوع والسجود چې د کوم سړي احرام تړل او سورلۍ آلات کې که نه دا په داسې طریقې سره منعقد شه د رکوع سجده ته جایز کوي لقدرت علی النزول ستا سړی کوزېدل هم شي که نه فاذا تبهما اسکله د شي ته دا وکړي صح صحیح شو احرام النازل خو چې کوم سړی نازل و یعنې لاندې سورلۍ نه کوز و هغه احرام تړلو ان عقد لوجوب الرکوع والسجود هغه دې دپاره منعقد شوی چې د رکوع سجده صحیح طریقې سره وکړي فلا يقدر على ترک ما لازم چې کوم شی ځان لازم کړ د هغې طریقې سره رکوع سجده به کوي که نه سورلۍ باندې خو نه شي کول سورلۍ باندې خو کامې درجې کې اشارې سره کول شي من غیر عذر عذر نه بهر داسې نه کېږي وعن ابي يوسف رحمة الله علیه امام یوسف ویلي انه استقبلوا اذا نزل ايضا که دا سورلۍ رکوع شي بیا به قبلې طرف ته مخ کوي وکذا محمد نسی محمد رغلی اذا نزل بعد ما صلى رکعتا چې کله د یو رکعت کړي هغه نه به د رکوع شي بیا پکې مخ کې ولا صحو و ظاهر خو صحیح خبره مغه ده چې کومه د تمتن کې دیره شوه دغه سره د فصل رمضان له خبره هم کوي مکه ځکه چې فصل رمضان کې شته دي همدا تراویح دي که نه تراویح نفلي منځونه دي سنن دي اوس ما خبره ښایي
فصل فی قیام رمضان د رمضان لقم قیام ده. یستحب وی چې دا خبر مستحب دی اجتماع الناس فی شهر رمضان رمضان میاشتې کې خلک تراوت ته جمع شي بعد العشاء مسخوتن نه بعد مسخوتن منځ ته راتلی شي هغه نه بعد دی وکړي. فیصلي بهم امام 5 ترویحات فیصلي بهم امامهم د امام بو ته پړاو کې 5 ترویحات 5 ترویحې 1 4 4 2 4 8 3 4 12 4 4 16 5 4 20 ترویحات سمانه د څلور رکعاته پکې ورګي کنه 2 رکعاته کل ترویحه بتسلیمتين هر ترویحې کې به 2 سلامونه کوي سمانه اول 2 رکعات دیو کو سلام پکې تاو کې خیګه ستره ته نه ویني ته تړه بیا پکې وکا نه دای وا ترویح خاص ولا سید ایوي ترویحې کې سوره رکعات رسی 4 رکعات رسی او بلا بلا به کوي نه څلور ترویحو څلور رکعات په یوه ترویحې کې شو کنه سکله 5 ترویحې کې نو سوره رکعات شل شو ویل بین کل ترویحتين مقدار ترویحتين به د یو ترویحه صدا ان دومره بچ کیږي و د دوه ترویحو مانس کې کینی ذکر فکر عبادت ورګي کوي کلمات ثم یتر بهم هغه نه بد به وته ورستا وی تر پړاو کی مته ذکر لفظ الاستحباب دلته د متن کې استحب لفظ راوړی دی کنه ولا سه صحیح خبر ده چې د وتر نه د قیام رمضان سره د تراویح د مستحب نه دي سنت دي ولا سه ان سنت کذا والحسن النبي حنیفه ان سیاسن سیب د امام حنیفه نه روایت کړی دی لانه هو ذب عليه الخلفاء الراشدون سیمن خلفای راشدین شي کړی دی مواظبت همیشواله کړی خلفای راشدین نه ټول نه دي مراد تغلیب د پاره چې عمر عثمان علی په مواظبت کړی دی والنبي عليه السلام بين العذر في تركه المواظبه ها پیغمبر اسلام په مواظبت نه وی کړی غدي وجنه سو عذر د پر حکومت بنی واجب او لازم نشي او خشتن تكتب علينا ام دی وجنه پر لپسې نه وی کړی کنه او پرېخي چې موږ بنی واجب او ضروری نشي والسنه فيها الجماع به تر خو کې دا سنت سره جمع سره منځو کې لكن على وجه الكفايه خد سنت کفایه د کزنه کسونه کې زنه نه وکی سیده حتى لو امتنع اهل المسجد عن اقامته هدي کوي علاقه ولا مسجد له خلق سره ترخی په جمع کوي نه قانون مسیین د ټول ګناګار او بد شمرل شي ولو قام هل بعض کزنه به کوي فالمتخلف عن الجماعه تارك للفضيله بس کوم سره جماعت نه رست کیږي ځان ته کې هغه د فضیلت نه پاتې شو لأن افراد الصحابه يروى عنهم التخلف زن صحابه حضرات نه دا خبرم رغلی شغو د جمع رست بزان فتیکا والمستحب فی الجلوس بین ترویحتین مقدار الترویحه د دو ترویحو کې نستل دومره مستحب دي چې ترویحه برابر پکې کینه وکذا بین الخامسه و بین الوتر عمده شت اسکله د 15 رکعات سفر کنه 15 ترویحه پر راکې بدی پس یو وتر کې کنه اداغه 15 ترویحه او د وتر وانس کې اندور کې نستل پکار دي چې ترویحه برابر ذکر پکې وشي د عادت اهل الحرمین چې حرمین کوم سدي مکه مدینه خلق هم دا عادت طریقه ده واستحسن البعض الاستراحه على 5 تسلیمات زن علماء ویلي دي چې دا غو بهتره خبره چې د 5 تسلیم نه بعد نشکله نیمه ترویحي څه وشي هغه نه بعد لګ استراحت وکي خو ولې سبي صحیح انده خبره چې صحیح نه دي ضرورت نشته وقوله بدلته کې د متن کې ثم یتر بهم هغه نه بعد امام د 5 ترویحي پر کې به دوی تر کې شیرو دینه دي خبره ته اشاره کوي الی ان وقتها بعد العشاء چې دغه ترویحو له وخت هم د مسخوتان منځنه بعد سپر د مسخوتان مزنی کړه وی تراویح ورنه شي کول اول به شو کې مسخوتان مزب کې اله به تراویح کوي قول الوتر چې وتر نه مخ کې د مسخوتان منځنه بعد دې ټیم د وبي قال عامه المشايخ هم د عام مشايخ خبر د علماء ولا صح صحیح خبر ده ان وقت بعد العشاء الى اخر الليل قبل الوتر صحیح خبر هم ده کنه چې مسخوتان مز دیو کو غنه بعد تر شپې اخره پرې د ترویحي مز کول شي خو وتر نه مخ کې کوي وبعده او وتر نه بعدی کولای شي سید امام سره څخه ته پرېخي ویلي انها نوافل د نوافل د سنت بعد العشاء مسخوتان نه بعد سنت شي دي ولم يذكر قدر القراءه عدالت کې د قرات ولا مقدار نه داخل څومره قرات به کې سړی ترویږي کوي نه ته وی چې واکثر المشایخ اکثر علما حضرت په دې خبره دي چې علی ان السنه فيها الختم مره په ترویحو کې د یوزل قران کریم ختم کول د سنت دي فلتر کل کسل القوم د خلق سستی دی وجنه د قران کریم ختم بنشي په دولدا بکای بخلاف ما بعد التشهد من الدعوات هذا تحیاتو کې د عبد الرسول نه بعد کمی ډیر د وګانی شدا کړ څوک پریګدي خیر ده حیثیت رو په د پری دی لانها ليست بسنه چې د ډیر ویل سنت نه دی خو د قران پکې سنت دی وخت چې ولې صلی الوتر بجماعت په غیر شهر رمضان دا وتر ولمونځ په جمع سره صرف د رمضان میاشتې کېږي نور ټیمو کې بنه کوي
عليه اجماع المسلمین، همدا عمل د مسلمانانو دی په دې باندې اجماع ده. والله تعالی اعلم بالصواب.